وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدقت يا رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا محرم د میاشتې متعلق موږ څه خبرې تیره جمعه کړې وې. دا د مسلمانانو د کال وړومبنۍ میاشت ده. محرم مشهورم دی، څوک ورته د حسنیانو میاشت وي وغیره. په دې کې مخکې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او په دې امت کې پکې یو عظیمه سانحه راغلې ده. مختصرا دا به پرې راشو ځکه وخت هم دونه نه وي. یو داره چې د مسلمانانو دا تاریخ د کم وخت نه د دې ابتدا شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه مبارک که تاسو کته باقاعده علماو په کتابونه لیکلي مکتوبات رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیره داسې او شکلونه ملاویږي. نن سبا خو د میډیا زمانه دار څه نو هغه ته په میډیا هم ملاویږي، کتی شي سوشل میډیا داسې وغیره عجایبګرو کې چرته څه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطونو مبارکو باندې با تاریخ نو مهر به پیو هذا من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الی هرقل روم الی هرقل کسرا وغیرہ دغه خط. بیا بای کې خبره واته اسلام راوړه که اسلام دی راوړ نو تبم سالم پاتې شي. ستا قوم که تا راونړه مثال پته ور ستا وبال ستا د قوم وبال به پتا باندې وي او که خیر اخره کې به مهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دغه خط. بیا چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه شوه نو چون کې اسلامی حکومت وسعت عمر رضی الله تعالی عنہ تقریبا 2 مربع میل 2 لاکه مربع میل او 53,000 دومره خطه دا د حکومت لاندې کړی و، دومره قبضه کړی و. 2 حکومتونه والی هرقل روم او هرقل کسرا غټ غټ حکومتونه دنیا باندې په نیمه باندې تقریبا اکثریت باندې ایران حکومت کو او په نیمه دنیا اکثریت باندې دا رومیانو حکومت کو او دا دواړه هغه والی. خیر نو بیا صحابو چې کوم هلته به کمانډران وغي ورپسې خطونه رالېږل چې صیب ستاسو خطونه موږ ته رارسي، خو موږ ته دا پته نه لګي چې دې کې کوم احکامات مخکې ستاسو راغلي او کوم وروسته. ولې تاریخ نو. عمر رضی الله تعالی عنہ خلک صحابه راغونډ کړل چې بهی راځئ چې څنګه د نورو قامونو تاریخ وي وغیره چې داسې زمونږ هم یو تاریخ وي، دا ضرورت دی اسلامي حکومت کې پراخي راځي. نو چا مشوره ورکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی د هغې نه به تاریخ راواخلو. وی نه دا خو د غم سره مشابهت دی، دا خو عیسایان داسې کوي. چا نور څه مشوره ورکړه، چا وی د ولادت دا وی دا خو د یهودیانو سره مشابهت دی، چا ولوي وی دا
دغه نه به راواخلو د ولادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عیسایانو سره مشابهت دی. دا نن سبا هم خلک کوي دا سالګره ده دا پلانکي دا ټول د هغه رسم دی د عیسایانو. نو دا خدایي سره مشابهت دی. خانو بیا څوک وی راوا به خلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه، ځکه چې هجرت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته دا برتری او حکومت ملو شوی دی. نو د هجری موږ ورته هجری کالو سوای د هجرت نه یو خبره ده ځکه دا دغه نه ابتدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مکې نه مدینه منورې ته راغلو نو دا غې نه د کال ابتدا وکړه چې د غړوم بنې کال شو بیا دویم شو بیا د کشان د ابتدا وکړه لکه اوس دا 1445 سال لی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سوار له 140 کال وشو او 45 روان. خیر دغه وشو دا یو ابتدا وشو. بیا تاسو د دې محرم د میاشتې یو خاص اهمیت حاصل لی. خدا سواقعات مخکې د دې امت نه تیر شوي د هغې د وجې څه تاریخي کتابونو راغشتي څه احادیثو راغشتي دي وغیره. په دې ورځ باندې الله رب العزت د ایوب علیه السلام یو بیماری و. د بیماری تذکره په قرآن کې نشته خو د ښه والي تذکره شته چې کله سوال کړ دی وایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله ته سوال وکړ چې خدای پاکه ما ته تکلیف را رسېدلی وغیره دغه بیماری زما ښه کړي. نو هغه بیماری د ایوب علیه السلام الله په دې ورځ باندې ښه کړی. د آدم علیه السلام توبه په 10مه ورځ د عاشورې د الله قبوله کړی. بعضې وایي چې راکوزېدم د آدم علیه السلام دا په 10 د عاشورې یعنی په 10 محرم شو سبا چې کوم دی. او بیا دغه شان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو یوه خبره شو مخکې. اوس بله خبره دې سره تړلیم ده او د مخکې تاریخ به هم درته پته ولګي چې په دې ورځو کې خلک نفلي روژه نیسي په 10 محرم باندې یا ورسره 9 یوځای کي یا 11 یوځای کي. بهتره دا ده چې 9مه 10مه 11 ونیسي. د دغې نه بیا ورپسې درجه چې 9مه یا 10مه یا 10مه یا 11 ونیسي او بیا چې دک کم نشي نیسي بیخي نشي نیسي نو خیر دی بیا 11 ونیسي صرف. خیر نو دغه میاشت د عاشورې چې کومه ده په دې کې په دغه 10 تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ نو هغې به روژه نیسله په 10 تاریخ باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې نیسئ؟ ای ورته سه په دې ورځ باندې يهوديانو به روژه نیسله. رسول موسی علیه السلام چې دی هغه د بحر قلزم نه سره د خپل قام بني اسرائیل ورتیر شوی او فرعون خدای په هلاک کړی. نو موږ د هغې په خوشحالۍ کې د هغې په شکریا کې چې دا روژه نیسو. نو موسی علیه السلام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی زه خو ستاسو نه زیات نږدې موسی علیه السلام ته خو زما هغه پیغمبر زم پیغمبرم. نو مسلمانانو ته وی د ورځې دا روژه ورته وی الله د ورځې لازم شوه. چا خوراک کړي هم باقي پاتې ورځ خوراک مه کوئ او که چا خوراک نه یې کړی نو به ځای خو روژه شو. چې کله یو کال دویم کال دریم کال تر دې چې تر څو روژه نه وه فرض شوې تر هغې پورې د عاشورې د 10 تاریخ دا روژه فرض وه په مسلمانانو باندې. بیا د رمضان د میاشتې روژې فرض شوې. دا د ابتدا نه خو فرض نه وې تاریخ وروستو بیا وروستو فرض شو مدینه منوره کې. نو چې کله هغه فرض شوې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوس که تاسو د عاشورې دا روژه نیسئ هم او که نه نیسئ هم. خو د حدیث مفهوم بیان په نفلي روژو کې د ټولو نه چې زیات خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمې روژې ساتلې چې هغې نیسلې ده نو هغه د عاشورې روژه ده. بیا چې په کم کال وفات کېده نو په هغه کال یې ویلي چې یاره زما د یهودیانو سره مشابهت خوښ نه دی که الله آینده کال زه پاتې کړم نو یا ورسره مخکې یوه روژه او یا به ورسره وروستو یوه روژه نیسو.
نو ته ووایه په ایمان چې کوم مذهب کې د غیرو سره په عبادت کې مشابهت نشته نو موږ ورسره په نورو اعمالو کې څنګه کوو؟ ستا د کور اوسېده، ستا د ژوند طریقه دا ته د غیرو په شان به څنګه کې عبادت کې د سره مشابهت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر من تشبه بقوم فهو منهم، چا مشابهت وکړي دای نه شه. نو دا دویمه واقعه یا درېمه څلورمه دا مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه روجه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روجې فضیلت هم وی چا چې دا روجه ونیسله نو خدای پاک به د 1 کال ګناهونه معاف کړي، د 1 کال ګناهونه. نو سبا چې دی لسم دی که چا نن نیسلی او سبا ورسره شي بس صحیح ده، بهترینه طریقه ده. او که چا نن نه نیسلی نو سبا او بله رس. دا 2 روجې دا بهترین کار چې انسان ونیسي، خاص کر زنانو ته وایي هغې د سړو نه په دې کاته کې بد هغې دا روجې موجې نیسي ښه ثواب به مو شي. حدیث کې راځي چې چا بل بندله د نیکۍ د یو کار دعوت ورکړو هغه چې څونه وکړو فله مثل اجر فاعله، د دونه ثواب وشي لکه څومره چې هغه د عمل کړی ستا، که تا نیسلی نو یې برابر ثواب برته میلو شي. دا یوه خبر. بیا د بدقسمتۍ نه په دې امت کې بیا په 10 تاریخ باندې د عاشورې په هغې حسین رضی الله تعالی عنهم شهید شي. نو دا د څوک داسې ونه وایي خلکو کې دا غلط فهمي پیدا شي د دین نه ناخبره چې د عاشورې او محرم ته دا فضیلت ځکه میلو دی چې په دې کې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی. نه بابا د میاشت حسین رضی الله تعالی عنه د لوی مرتبې خاوندو ډېر لوی سړی نو الله والله دا میاشت ورکړه. داسې ووایه، داسې مه وایه چې د دې میاشت خو د مخکې نه الله وایي ان عدة شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، چې کله نه مې ځمکه اسمان پیدا کړي د هغه نه دا 12 میاشتې را روانې دي. نو فضیلت دې ته د هغه نه میلو دی. بیا چونکې حسین رضی الله تعالی عنه ته شهادت میلو دی نو د مسلمانانو د زړونو خامخایي هغه درد تکلیف وي، خو دوی د درد تکلیف سره یا د خوشحالۍ سره چې شریعت نه نو عقل کار نه ورکوي، عقل کار نه ورکوي. نو خلک داسې وکړي چې په دې رس کې هلکه وایي مثال به طور اوس خو دا کیسه ډېره داسې نه ده خو هغه د دې وجې نه وته چې ګنې خلکو دین خپل کړه، د بېدینۍ د دین نه د لرېوالي د وجې د خلکو نه پاتې شو. مخکې به شربت وي او یو څه بل څه، دا خو زموږ د یاد وي، تاسو مشران ته به ډېر څه یادي پکې. نو کو څوک د ثواب په نیته خو ځان لکي سره بس ښه ده، خو هم د ورځې سرخاص کول نه وي پکار، که څوک یې کوي ټیک، خو د ورځې سرخاص کول نه وي په هغې کې. خو خیر ویم دغه رواجونه د خلکو نه پاتې شو. نو اوس چې د پاتې شو هغه د دې وجې نه چې ګنې دا دینداره شو دا خلک، دا د دې وجې چې رس ته رزه خلک هغه د خپلو کیسو نه لږ لرې کېږي، دا د دې وجې د دین د وجې نه چې دین ګنې اوس ورته پته ولګېد خلکو دغه پرېښود. نه دغه کیسه نشته بابا. خیر نو خلک داسې وکړي چې په دغه ورځ باندې دا یو رسم لا اوس هم تر ډېره پورې باقي دي. خلک وایي دا د غم ورځې دي، په دې کې به چاله مبارکي نه ورکې، خوشحالي به نه کې، په دې کې به چې دی واده نه کې. ولې به نه کې؟ سپېرتوب خو حدیث کې څپه راغلي، اسلام کې منع دی. لومبنې زمنګ او ستاسو مور بیبي سیدنا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې واده په 10 د محرم شوی، په 10 د محرم شوی. چې ته وایې چې سپېره شو واده نو هغې له بیا څه نوم ورکړي؟ بابا د خپل دماغ و اصلاح وکړه، په شریعت ځان پوهې کړه. نو دا خبره غلطه. د میاشتې سره، د ورځې سره، د کس سره، د ښځې سره، د وړوکي سره، د لوی سره، د څاروي سره، د پیشو سره، د کارغه سره، د دې سره چې دی ته بدپالۍ مه نیسه، نیکپالي نیسلی شي، بدپالۍ په خلکو مه نیسه. خیر نو دا د 10 د محرم حسین رضی الله تعالی عنه مشهوره واقعه ده، میدان کربلا کې شهید. د هغه سر دا په دمشق کې یو جامع مسجد دی غټ، تنې په کربلا کې پرته ده او سر یې چې دی نو هلته
په دمشق په شام کې د یزید خلافت و شام نه چې دی هغه مطلب د حکومت کو سره هغه لروړل شي. الته یو لوی جماعت دی جامع دمشق، په هغې کې د هغې سره هغه ټیم دا ګرجه وه جماعت خو نه سن 80 هجري کې عبدالملک چې دی د غزې بیا واغشته او دغه ګرجه هغې بیا جماعت کو ګیر چاپېره ځای ټول واغسته. خو دا اوس غټ جماعت دی، غټ جماعت دی. نو په دغه غټ جماعت کې اول هو ګرجه وه، د دې ګرجې سره خوا کې یو جیل و، دغه جیل محفوظ دی څنګه چې د حسین رضی الله تعالی عنه سر روړی شو یزید له، نو دکه شان د یزید د حسین رضی الله عنه سره د 14 یا 15 یا 14 کسانو نور سرونه هم روړلی شو. د هغې سرونه بار دي او د ده سر یې دننه په محفوظ ځای کې دا دفن کړ، جیل کې دننه یزید. په دې معامله کې د یزید څومره لاس و څومره نه و دا ځان له یو مسله ده. اگر چې خلکو اوس څونه کیسه کړې دا خو د تاریخ نه ناواقف و، یا چې دی یو اړخ لی زور ورکړی بس د دیوال سر ولګو بل اړخ چې دی بل خو هغه څومره ترې خبر و څومره واقف و څومره ناواقف و څومره پکې ککړ و ځان له یو مسله ده انشاءالله چرته به و. البته خبره داسې ده چې بعضو ورته ویلی دي، بلکې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي محدث د احادیثو لوی محدث هغه ورته وي یزید پلیت یزید. بعضو ورته لعنتي هم ویلی دي، خو د اهل سنت والجماعت پکې درې موقف دي. یو پکې دا ده چې لعنت مکړه په یزید چې د رفض شي بعید، لعنت به مکه او ځکه په معین شخص باندې دا د عقایدو مسله ده چې یو خاص کس ته ټارګټ کړي او په هغه لعنت وی دا په حدیثو کې منع ده. د دنیا نه کافر تلی بیا له خبره، دنیا نه مسلمان تلی دی ټول ته پته ده جهادونه یې کړی، خو ظلم یې کړی دی، لوی ظلم یې کړی او عظیم ظلم یې کړی. هغه دا نه دی خلکو ته معلوم نه دی. یو درې نور کړي شاه ولی الله سي د بخاري په شرح په حاشیه باندې لیکلي، هغه نور دي. هغه ډېر 3 ورځې مدینه منوره مباح الدم ګرځولې وایي کې د زنانو عزتونه تار شي نور نورې مسلې. خیر نو چې کله دغه سر دغه ځای کې دفن شو، بیا چې کله عبدالملک دغه ځای واغشتو دغه ګرجې واغشتله په پیسو دا لوی جومات که په سن 80 هجري کې دا په 61 هجري کې دا واقع راغلی. په سن 80 هجري کې دغه ځای لوی جومات که چې لوی جومات که نو اوس په لومبني سب کې یو قبر دی او په شاته بار برنډه کې یو قبر دی. لومبني سب کې د سر قبر دی، صرف تنه نشته، او شاته چې کوم برنډه کې قبر دی هغې سره بابا تنه نشته، صرف سر دی. بار چې کوم سر دی نو هغه د حسین رضی الله تعالی عنه دی چې په جیل کې محفوظ خښ کړ. او دنه په لومبني جومات ډېر غټ دی، تاسو یې چېرته وګورئ تاریخ یې هم وګورئ یا چې دی نو نن سبا میلاویږي په دې سیزانو هغې باندې دنه چې په کوم لومبني سب کې چې دی خو اول تاریخ ګورئ. خلک تاریخونه هم نن د ډرامو نه معلوموي، وایي ډرامه ځکه ګورم تاریخ ته وایي د ډرامې نه بس تاریخ مې خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره، د ډرامې نه بوس او د فلم نه به ته تاریخ د چا معلومي، عجیبه لوبه ده. نو خبره داسې ده چې هغه دنه په لومبني سب کې چې کوم قبر دی د سر هغه د یحیی علیه السلام قبر دی. یحیی علیه السلام د وخت پیغمبرو او د خپل حکومت سره لانجه راغلی وه. عجیب دور دیدم دری نفاد شاهی که للو و فنجو همې شد سپاهی. بادشاهی وقت د لور سره واده کو، د یهودو په مذهب کې ناروا دی، ورته مقابلې ته ورته په یهودیانو کې ناروا دي. هغه ورله وی زه کوم زه حکومت ته ورته وی صرف ستا کول نه دي، ته بادشاه یې. الناس علی دین ملوکهم، خلک چې خو د بادشاه په دین باندې چې ته څه کې شاته رعایت ورپسې هغه کوي. تا د لور سره واده وکړه شاته دا ټول به تا سره دا دی هم بیا لوریانو سره ودونه کوي. هغه وی زما خوښه دی چې ستا خوښه په دې کار نه کوي. پیغمبرو دی یوازې ځای په ځای به تقریرونه کول، لور ورته وی لور چې بای دا همولا دی او ځای په ځای زموږ خلاف تقریرونه کوي، نو دا کیسه راته روانېږي، دې ختم که ده سره
کسان یې ورپسې د شپې ولېږل د سپینې جامې اچولې وې د کور یې روباسه د کور سره خوا کې حلال کړ یحیی علیه السلام نو تنې ولا هلته پرېښوده دا بیا بل جومات ته دغلته او مدرسه ده اوس لویه جامع عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د هغه په نوم باندې دا تنه هلته دفن ده د حسین رضی الله عنه تنه کربلا کې ده د ده تنه په دغه جامع عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دغه کې ده او سره د یحیی علیه السلام بیا راوړو نو دغلته چې دا کومه ګرجه وه په دې کې د بند کړو دا بیا وروستو جومات شي نو الله رب العزت گویا تکوینی طور دی مسلمانانو ته وښوده که چېرته په دې امت محمدیه کې د حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه راغلی ده نو دا څه بعیده نه ده د اسلام تاریخ ټول د دې قربانونه ډک دی حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر نوسیر پیغمبر سر دغه د مخکې پروت دی هغه د دې دین دپاره قرباني ورکړې ده او سر یې چې دی کټ شوی دی او بل اسلام په غمونو باندې د ماتم قائل نه دی د قربانو د هغې د شکریا قابل دی او هغه په دې رنګ کې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله وایي چې حسین د څه دپاره قرباني ورکړې وه حسن خو مخکې شهیدان شو خلک یو دواړه یو دی ته مخکې شهید شوی کاکا حسین رضی الله تعالی عنه سره د اهل بیت چې د څه دپاره قرباني ورکړې وه یحیی علیه السلام چې د څه دپاره قرباني ورکړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه دپاره قرباني ورکړې وه بابا دغه میشن جم دی کا دغه کار راټینګ کا په گفتار نه کیږي دا فولادي عزم غواړي دا عزم غواړي بابا که سر مې لاړم شي زه به چې دی د یزیدیت مقابله کوم زه به چې د باطلو مقابله کوم نن موږ نه کوو په خپل کور کې په ایمان ووایه د مونځ موږ خیال ساتو میدان کربلا ده حسین رضی الله تاریخ وګوره حسین رضی الله تعالی عنه یې ته وایي بھائی دونه وخت راکې دومره ټایم راکې چې د ماسپښین د مونځ پکې وکړم میدان کارساز دی علی رضی الله تعالی عنہ د اوخ نه راو دانګلو دغه ته مانځه ته ودرېده حسن رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دغه موقع نه مخکې هغې کې ورته وایي صفین په موقع چې د دې ټیم کې خو د مونځ ته اجازه شته موقوف یې که ورته ما رسول الله سلم سره ډېر وخت تېر کړی که تا تېر کړی ګیر جابره د غشو ګزارونه دي او حسن رضی الله تعالی عنہ د علي صاحب مانځه ته ولاړ نو بابا چې هغه کوم عزم کړی دی کما هغه جذبه یې ښودلې هغه د دین دپاره ښودلې د حکومت دپاره نه ده نو هغې باندې کار کول پکار دي نن موږ یو څو څه رواجونه هم درته منځ کې وي څه نورو کې راګیر یو په مړو باندې سینې چې دی نو ټپوزان و مخونه و داسې موږ ذاتي طور د خلکو د کچا کیسې میسې زه نه کوم زما د خدای شکر دی د خلکو د کیسې میسې خوښ تا نن تاریخ دا نه دی کتلی چې زمونږ په خطه باندې زه د کراچۍ ته لاړم قاید آباد ته نو هلته د ټول ملک تقریبا د سنیانو په دغه دی نو دی چې د شیعګانو کم خلاف کار کوي نو په هغې کې د هغې مشر سر ناست هم د سنیان نو هغه ته مې یوه خبره وکړه زیات تپوسونه مپوسونه ته حاجت ته مې دا خلک خواسې کیسې کوي او تپوس ته دې دپاره کوي چې تنګول وکړي نه الحمدلله دغه سوچ به نه کوي یو تپوس مې ته وکړو ما ورته وی د شیعګانو نوجوانان دا سنی کیږي دې طرف ته راوړي که نه کمیږي یا زیاتی ما ته ته دې کیسه کې وایي زمونږ هره سره د شیعه کیږي او بابا لرې مه ځه د دې ځای د جلوسونو تاریخ وګوره دا یو انګریز د ډي سي نه خوا نشته انګریز ډي سي هغه اجازت ورکړه د هغې نه جلوسونه شروع شو نن ته وګوره جمع افیر ته وګوره ولې ډېرېږي ته خبر نه تا ته پته نشته بابا هېڅ چا خلاف ته مه کوه کار ته په خپل ځان لومبې کار وکړه بابا په خپل ځان کار وکړه زه څه کوم چې د بل کیسې کوم موږ خپله څومره کردار نو کوشش پکار دی ښه بیا په دې نو په مړو باندې خلک نو موږ په خپله اورېدلي وي خدایه ډېر ظلم دی را سره وکړه ولې بادام ګل دی رانه واغشته هغه ته وګوره په عمر چاته جومات ته قرآن ته نږدې شوي که نه خدای درنه د خدای پاک واغشته کیسه ختمه خدای پاک وایي چې زه د صبر کوونکو ان الله مع الصابرین د صبر کوونکو سره د حسین په معامله کې موږ خلکو ته وایو بابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حسین زمانه زه د حسین نه یم نو خبره دا ده چې زمانه حسین دی زه د حسین نه یم نو د دې دا مطلب نه دی چې ته د حسین میشن پرې حسین 15 وخته مونځ کړی ته مونځ پرې د صرف یو سوډه بزان وه
اخوا ورپسې چې لږ لړ شي تاسو دې طرف ته دا کیسې ډېرې نشته زیاتېږي د خپلو مشرانو لار مه خپلو علماو لار مه پرېږده نن به په علماو باندې ستا دماغ وخوځي په دې به کمزورې شي سبا به دا امامانو ته لاړ شي بله په امامانو به بدزنه شي بدګمانه به شي بله ورځ به په صحابو بدګمانئ او هغه لرې تاسو سره د پرویزیانو دغه تاسو په خدای په بله ورځ مې د پرویزیانو اوس درته سوی اوس کاغي باندې یو کس سره نښتې وم د سار د 9 نواله تر بس زه بیا منزل اخره کې رالم دلته په خدای یقینو که په دې مې قایله نه که ما ته وي نه دا د مسلمانانو د خېتو خبره ته کوم نه مسلمان یم او نه کافر یم زه انسان وایي نه دا کاږه د مسلمان ته مه بدګمانه کېږه په خپلو علماو دا به دې چې دی اخوا مخکې اکابرو ته ورسوي اکابرو به د امامان ته ورسوي هغه به دې صحابو ته ورسوي په صحابو به بدګمانه شو چې په صحابو بدګمانه شي به بیا په پیغمبر بدګمان ځکه چې من هغه وباسې پکې پاتې څه شو بابا نو خیال وکړه خپل ځان دا چې دی دا راویښول به یې قرآن زده کو احادیث زده کو به یې زموږ نه تقاضه څه کوي دا صرف به طور واقع نه بس خلک دې د خوشحالي د حسین رضی الله عنه واقع مو کړه بس که ماله جړه راځي او که نه بس ما دې ځای وجړ چې له خیره دا خو ډېر لوی عالم دی خو وګوره د حسین رضی الله عنه واقع سره وجړ دې ځای به یو کس وجاړي مثال به د خور حق به لاندې کړي د لور به لاندې کړي اخوا بچې دی نو زامنو سر زیاتې زامن به پلار سره زیاتې اخوا د رور حق به زیات اخوا به خلک تباه و برباد کړي دی خوا بچې دی نو په آیسو کې اختی تپوس به نه کوي په نشو کې به اختی لږې اوښکې به وبهیي هر څه دا جوړ ډېر لوی بزرګي کاکا بزرګي په دې نه اسلام چې زموږ نه څه غواړي چې هغه وکړو هغه بالکل په ظاهره دې ته بزرګ نه خلک دې تا ته ډوسبرګونه وایي چې الله درته بزرګ وایي دا کمال دی بس الله دې توفیق راکړي نو بیا په دې ورځو کې خلک دغه کیسې ورسره نو کوي رسول الله صلی الله علیه حدیث سرته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاری مسلم متفقون علیه روایت شیخین را نقل کړي صفا خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس منا من ضرب الحدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه دی هغه بنده زمونږ نه سو کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه دی هغه بنده زمونږ نه چې دی خپل گریوانونه شلی دی مخ وای او دی چغې وای خبرې کوي داسې خبرې کوي لکه جاهلیت زمانې والا به چې څنګه خبرې کولې او د ځان نه بس هغه منګړت کیسې او د ځان نه دین خپل جوړ کړي هغه لګي نه بس دا بابا دین چې څنګه څه تقاضا کوي چې هغه وکړو هغه که د حسین رضی الله تعالی د دینه مخکې عمر رضی الله تعالی عنه هغه نه دی شهید شوی په مانځه کې والی شوی دی په خنجر باندې 2 لکه مربع میل او 53,000 دا هغه فتح کړی دی بابا 10,000 جماعتونه جوړ کړي دي 3,000 چې دی جامع مسجدونه جوړ کړي 0 مدرسې جوړې کړي 2 حکومتونه غورځولي دي هغه نه دی شهید شوی خو دغه شهادت یادانو دا چې زمونږ نه څه غواړي په کار دی چې موږ هغه راجمدي کړو اسلام راجمدي کړو اسلام چې د خدمت وکړو په اسلام ځان پوه کړو خپله هم او کشران